بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. دا پرون سبق کې منګه د قدرت ویم قسم قدرت کامل او قدرت میسره ورته هم ویل کېږي. دا موږ ویلو قدرت میسره ورته دا کوي چې دا په صفت د یو سره دا لازم شوی دی. دا په صفت د یو سره دا کم مامور به چې دا په صفت د یو سره دا مطلب اسانی پکې دا اسانی او دا مطلب دا نه چې اول پکې تنګي و جو بیا پکې اسانی پیدا شو بلکې دا اول نه چې دا مشروع شوی دی نو دا په صفت د یو سره او په صفت د اسانی سره شروع شوی دی. بیا قاعده ویلی و چې دوام د قدرت شرط د دوام د وجود لپاره مطلب دا مامور به په بده باندې هله واجب وي چې کله دا قدرت موجود وي چې کله دا قدرت نه موجودو نو بده باندې بیا مامور به دا مامور به بدن ساقط شي. لکه انسان باندې زکات دا لازم دی نو زکات په قدرت میسره سره لازم دی په قدرت ممکنه سره لازم نه دی ځکه دا قدرت ممکنه وي نو بیا په کار دا و چې انسان د مال وسره وي هر څو لګ وي ډیر وي کال په درشه کنه وي او بده باندې به زکات لازم او داسې نه ده بلکې بده باندې لکه یو خو نصاب په کار دی بل نصاب باندې یو کال تیرېدل ضروری دي او بای کې نماز ضروری ده چې دا به ډیریږي به حقیقي یا تقدیری نو دا معلومیږي چې دا په صفت یو سره لازم شوی نو سو پورې چې دا قدرت وي نو په دا باندې با زکات لازم وي او چې کله دنه مال هلاک شو ټول مال ته هلاک شو نو دا زکات ساقط شو بعض مال له هلاک شو نو چې څومره هلاک شوی دی دغه په مقابله کې زکات ساقط شو چې کم باقی لري وای نه به زکات ورکړي او کله په خپل باندې هلاکو نو بیا به عزت چونګي تعدیر اغله نو بیا په باندې زکات لازم دی. پوه شو دې معنی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې په سستی کړی دا قایری کړی دا نو چې په باندې لاول لازم چې په کار چې د پټه مور کړه چې نه ور کړه اوس هم لازم دی. دا یو مثال په ذکر کړو. دوی مثال لري لپاره ذکر کوي عشر دا هغه مال ته ویلېږي چې کله ځمکه چې څو عمر پیدا کی نو پای کې لسمه حصہ صدقه کول دا عشر دی. نو دا عشر هم واجب شوی دی په قدرت میسره سره که په قدرت میسره سره دا نه وي کنه دغه وي دا په قدرت ممکنه سره وي نو بیا په کار دا و چې لکه کله هم یو سړی چې دا دغه وکي کارل وکي نو په کار چې په دمه اندازه زکات لازم شوی خو په دې کې الله تعالی او څومره چې شوی نو په دې کې صفت ممکنه دا و چې بس ټول ورکوا خو چې الله تعالی دا پکې د کړه دې چې سب له سمې حصہ به عشر ورکه نه هم حصہ جندا بازان سره پاتې کې نو چې کله د سره نه حصہ مال پاتې نو یو حصہ دې د الله پاک درزه د پاره وږي او کله سره اړو مال د سره ختم شو نو بعد باندې عشر وسوم نشته ده لکه عشر ویل کېږي یو عشر اضافي څه ده اضافي مطلب دا چې دبل په نسبت باندې لکه عشر ویل لسمه ده نو لسمه باندې چې کله لس موجود وي کنه چې لس موجود نه پای کو لسمه ته نشي راو باسه نو کله مال ختم شو نو زره صدقه دغم لاړه عشر کوم لړ دی وای بیا زوبل بل وای وكذا العشر ودارن عشر كان واجبا بالقدره الميسره دا واجب دی په قدرت میسره سره ولی په قدرت میسره سره دنوي لان الممکنه فيه كان بنفس الزراعه چې ممکنه بریږي دا چې بس دا په لازم شي په نفس زراعت سره چې کله هم دې کارل وکي نو کله یو کډیر وی کوي وایي چې یو کډوي سي کار سونه او بس دې دغه ور کوي خو فاذا شريطه قيام تسعه الاشعار عنده کله چې دا شرط له شو چې نه هي سی به سره باقی ایو ای زوی الله تعالی درزه لپاره کوي نو کار دلیلنا علی انه يجب بطريق اليسر دا دلیل پر خبره باندې دی دا زکات په دمه لازم شي په طریقې د یسر سره. فاذا هلك الخارج كله او بعضه کچته کل مال د چې څومره هم د زراعت شي او څومره هم فصل شي هغه ټول هلاک شو یا بعضی سا هلاک شو بعد تمکن من التصدق ورست دي نه چې په صدقې باندې قدرت تحصیل شي نو يبطل العشر بحصته نو عشر به باطل شي بدغه حصہ باندې لانه اسم اضافي ذکر عشر اسم اضافي ده يقتضي وجود الحصه الباقيه دا تقاضا کوي چې د نور حصے باقی یعنی لس حصے به نه لا حصے بس در باقی یو حصہ به الله تعالی در پر وکړي. تقریبا پوښوي دریم نمبر مثال هغه ذکر کوي دغه لپاره د خراج لپاره چې خراج لري کنه خراج او په عشر کې فرق داره چې عشر دې نه د مسلمانانو د فصل ناغستلېږي او خراج دې نه د کافرانو د ځمکې ناغستلېږي ټیکس ورته وي نو دا خراج هم واجب دی په قدرت میسره سره ځکه
چې کا خراج واجب په قدرت تمکن پای کې دار چې بندا چې هغه کله دغه وکی بریږي چې په دغه ځمکه میلاو شو چې بس په باندې وشل لازم دی خو په دې کې یو سردار چې کله باران وشي او د سره آلات هم موجود وي د کروندې آلات وسره موجود وي که یو سړی دی چې کروندې آلات وسره نو یا باران نه کېدو نو په دې ځمکه باندې خراج نشته نو دا شرط چې وسره لګول شي چې وجود د آلات حرس به موجود وي د فصل آلات به موجود وي د کروندې آلات او باران به موجود وي نو دا دلیل لري خبرې دی چې دا ثابت ته په صفت یسر سره کدا په صفت یسر سره نه نو په کار د بیا دی په دا شرطونه نه خو جو بس کافي د ځمکه ملاوي دی کده کړی او کنه کړی خو په دې باندې با زغه وي او شر وي دا خراج وي پوه شو دې باندې ها نو کوسه د خپل عذر د وجنه یا دا عذر چې باران نه کېدو ادا کرونده ونه کړله نو په دې باندې بیا خراج نشته دی او کله اوس د خپل کوم مسلطوب د وجنه د سستۍ د وجنه د چنن دا کرونده ونه کړله نو بیا به هم د چنن دا خراج به ورکي ځکه چې د اوس په دې کې دا کړه پوه شو خو په دې خبره باندې مفتون ورکو صرف په پیژنو وګورئ وقال الخراج كان واجبا بالقدره الميسره او دا رنګ خراج دا واجب دی په قدرت میسره سره لانه يشترط فيه التمكن ځکه شرط کړی شی په دې کې التمكن قدرت حاصلول د زراعت چې په زراعت باندې فکر کروند باندې باندې د قدرت او طاقت بوي پس سره بنزول المطر د باران پر راورېدو سره او وجود آلات الحرث د فصل د آلات په موجودیدو سره وغیره ذلك فاذا عطل الارض ولم يزرع يجب عليه الخراج ويكثر دزمکه بیکاره پرې خودله مطلب باران هم کېدو او د سره آلات د کروندې هم موجود وو دا غي باوجود چې نه دغه وکړو سستی وکړه کاهلی وکړه او دغه ونه کو کروندې ونه کړله نو بیا هم په باندې خراج لازم دی ولی لتمکن تقدیری ځکه تقدیری د تمکن حاصل قدرت حاصل دی وهذا مما يعرف ولا يفتى به واذا د خبره ده کنه چې دا اسو په جنې خو فتوا په دې باندې نور کولېږي ځکه چې د خلک چې دا ظالمان دي نو بیا بلکا په دې باندې چې کسب د حقيقي عذر د وجنه بدد دغه په پرې خودري او به چې نه تا د قدرت اسې د خپل کاهله او سوسې د وجنه دا نه کړي نو بیا خلک په باندې ظلم کوي نو اسم دا په جنې خو فتوا به نور کوي ولی لتجاسر الظلمه ځکه چې ظالمان د ظالم جمع ده دغه چې د ظالمانو د بهادرۍ د وجنه د جسارت د وجنه بخلاف العشر په خلاف د عشر نه وې عشر چې نه دا غوړه په هغه ځمکه باندې کم چې ځمکه دیږي کوي انسان خپل ځمکه لا مسلمان د خپل ځمکه وې زین کرما چې نه کرما خپل په خوغه لا اورډري مورتلګي نو کرما نو بل باندې عشر نشته خو په کافر کوي چې راکه کرما او کنه کرما کا آلات موجود او باران کېدو نو کده بیا چې نه کرم نو بیا په هم خراج وي دا پرې کې مرزي نه چلیږي بخلاف العشر فانه يشترط فيه ذغب عشر کې شرط کړل شوی خارج حقيقي دون تقدير تحقيقي نه تقديري ولكن اذا لم يعطل وزرع الارض کدا بیکار په غزمکه دغه وکړه واستلمت الزرع آفه او ختم کو دا فصل یو آفت يسقط عنه الخراج ودن خراج وساقط وي لانه واجب من قدره الميسره دا واجب په قدرت الميسره سره هغه پوه شو به باندې بخلاف الاولى حتى لا يسقط الحج وصدقه الفطر بهلاك المال وس دا مقابله ذکر کوي چې لکه دا قدرت میسره سره چې کم څه لازم وي په قدرت میسره سره چې کم څه لازم وي نو سو پورې چې دا قدرت موجود وي نو د هغه پورې په دمانه دا مامور به دا به واجب دا به لازم وي دا یا دا کول به لازم وي او چې کله قدرت ختم شو نو بیا په دمانه هغه مامور بیا وجوب مساقط شو خدای له کوم قدرت چې قدرت ممکنه د دې لپاره دوام چې دا شرط نشته ده د دې لپاره دوام شرط نشته ده بلکې یو بیر چې کله په باندې لازم شو نو کته بیا ادا کو جوخه قاعده نه کو نو دی بیا ګناګاری کا قضا ادا نه کړل لکه یو انسان دی په باندې دغه لازم شو حج به لازم شو مطلب دی زاد او راحله د هر څه راوغستلو او دی لاړو خو په منځ کې بیا چلو شو د حج نه پاتې شو نو په باندې حج لازم دی پوه شئ ځکه چې حج چرنده په انسان لازم دی په قدرت ممکنه سره په قدرت میسره سره نه دی قدرت ممکنه پرې کې دا دی چې بنده آزاد او راحله د دې طاقت او قدرت وځي مطلب دونه پیسې د سره چې د کور د دې نه راتلو واپس دراتلو په کور کې چې روان د چا خرچه لازم ده دا غي حالت کې د اوسېدو دا خرچه وسره او دویم دا چې سورلی وسره
او کبدی کې دا قدرت میسره نه پکاره چډیر خادمان نظام سره بوله او بدري سوړلې وسره ویو نو دا په دې قدرت میسره سره نه لازم دغه شان د صدقه فطر دا په بنده باندې په دغه سره نه لازمو په قدرت ممکنه سره بلکې په قدرت میسره سره نه لازم بلکې دا لازم نه په باندې په قدرت ممکنه سره نو چې کله هم په دې بنده باندې صدقه فطر لازم شوی به ورکي کاول نه کړله جوړو بیا د قضا ورکي که قضا یې مر نه کړله نو بیا به ګناګاری وګورئ تاسو بخلاف الاولى په خلاف د اولنی قسم باندې اولنی قسم قدرت ممکنه چې دا غیر لپاره دوام شرط نه لري حتى لا يسقط الحج وصدقه الفطر بهلاك المال چې نساقيږي به حج او صدقه فطر په هلاکېدو د مال سره بیان للممکنه بطريق المقابله دا بیان د قدرت ممکنه په طریقې مقابله سره یعنی ان بقاء القدره الممکنه ليس بشرط لبقاء الواجب چې قدرت ممکنه دا د واجب د باقی کېدو لپاره شرط نه دی لکه قدرت میسره خو د دوام د وجود لپاره شرط دی لیکن قدرت ممکنه نه دی لانه شرط ماذون ذکر شرط ماذ ولا يشترط بقاء ودري بقاء شرط نه كشهود في باب النکاح لکه څنګه چې په باب د نکاح کې د شهادت دا صرف د ایجادي فعل لپاره دی د بقاء فعل لپاره نه دی مطلب دا گواهان دي گواہی وکړه نو دا خبر او د سو پورې دا گواهان موجود وي دا نکاح به وي او سو پورې گواهان نه دي نکاح به نه دا بقاء لپاره شرط نه دی بلکې د ایجادي فعل لپاره دی د قشن د قدرت ممکنه د ایجادي فعل لپاره شرط دی دا یو بقای فعل لپاره شرط نه نه بقای فعل لپاره قدرت میسره شرط ده فاذا زالت القدره الممکنه کله چې زائل شي قدرت ممکنه يبقى الواجب بیا به بدمانه واجب باقی وي ولهذا دي ودنا يبقى الحج وصدقه الفطر بهلاك المال د دې ودنا حج به سم بدمانه باقی وي او صدقه فطر به سم بدمانه وي بهلاك المال په هلاکت د مال سره ولی نو دا غي وجه ذکر کړي بخلاف لأن الحج يثبت ذکا حج نه دا ثابتيږي ذکا حج ثابتيږي بالقدرة الممكنة بقدرة ممكنة سره ولي قدرة ممكنة ولي نه لغي وجه کوي لأن زاد القليل والراحلة الواحدة أدنى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج ذکا لغه غوندګي توخه او یوس ورلی دا هم دا ادنى هغه سيده چې قدرت اصلي په سره بنده د اداء حج نه وعمل يسر كيسر ونو يسر بدی کې داو فانما يقع بخدم چې دا واقعي کې ډېر خدمتګارانو سره خدمتګاران خدم ومراکب كثيره دي نو ډېر ورلو سره واعوان مختلفه دي نو مختلف نوکرانو سره ومال كثير نو ډېر مالونو سره پوښوي فاذا فاتت القدره يبقى الحج ولا حاله کله چې قدرت دا ختم شو نو بیا وسم حج په خپل باندې باقی وي ويظهر ذلك في حق الاثم والايساء او د دې ثمره به ظاهريږي کدا ادا نه کو یا غو بګونانګاری کو وصیتونه کو کا دغه نو وصیت بوکي وکذا صدقه الفطر مثال ذکر کوي چې صدقه فطر داوم ثابت په قدرت ممکنه سره وکذا صدقه الفطر تثبت دا ثابتيږي بالقدرت الممکنه په قدرت ممکنه سره الا ترى اتنغوري انه لم يشترط فيها حولان الحول والنما چې بریګه حولان حولم شرط نه ده او بریګه نما هم ضروري نه ده که حولان حول پکې وي یا پکې نیمه وي نو بیا به قدرت میسره به لکه څنګه چې زکات لپاره ده خو دا دې لپاره چې دا حولان حولم شرط نه ده او نیمه هم شرط نه ده صرف دا چې دې باندې نصاب مالک وي زمونږ په نسبانه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې صرف د سره یو ورځ خوراکي کنه په دا باندې صدقه فطر لازم ده زمونږ وای نن خو به یو ورځ خوراک وسره د پیتا صدقه فطر وکړو نو سبب دې چې سبب بیا بل چا نه غواړي بری قلب موجود نو زمونږ په باندې نه دسي الا ترى ايتنغوري انه لم يشترط فيها جن شکل چې بریږي حولان الحول د کال تیرېدل ونما یو بډوتی اوچتېدل زیات ډېرېدل بل لو هلاك النصاب في يوم العيد کچر دې هلاك شو د نصاب د اختر پر ورځ باندې نتجب عليه صدقه بدل باندې صدقه فطر لازم ده فاذا فات هذا النصاب کچر دې لاول صدقه فطر په دمانه د مالک ته د نصاب او د اختر په ورځ باندې یعنی دنه دغه لاړه صدقه فطر لاړه يبقى عليه الواجب بحاله باقي واجب په خپل حال باندې الحمد لله. وعند الشافعي رحمه الله عليه امام شافعي رحمه الله كل من يملك قوتا فاضلا عن يومه وهر کس چې هغه د یو ورځې د خوراک مالک وي چې د درې خرچې نه سیوای فاضلا عن يومه د یو ورځې د خرچې نه سیوای نو یتجب عليه صدقه په دمانه صدقه فطر لازم ده ولا يشترط ملك النصاب او مالک کېدل نصاب ولا شرط نه دي
من ولا خبر سينا قلنا من وای يلزم في هذا قلب الموضوع فدې کې قلب موضوع لازمي قلب موضوع مطلب دا دی چې نن یو سړی چې نن دا مالک ته د څه شی ورکو او چې دا ورکو نو سبب بیا غواړي نو نن ورکو سبب فقيري بأن يعطى اليوم الصدقه چې نن ورکړه د صدقه يعطي اليوم صدقه يوم صدقه یو ورځ ورکړه صدقه ثم يسأل منه غدا عين او بیا په سبا دغه صدقه بغواړي نو لکه دا خو نه شو بیا لکه پوه شو به باندې نو نن سبق کې منګه د قدرت میسره لپاره چې کوم وجوب مامور بي نه لري پر دوه مثال یو د عشر او یو د خیرات ذکر کو او دې سره په مقابله کې دا ذکر کړل چې د قدرت ممکنه لپاره دوام چې دا شرط نه دغه قدرت ممکنه د ایجاد فعل لپاره شرط ده او قدرت میسره د بقای فعل لپاره شرط ده خو شو به باندې نو که حج او د صدقه فطر دا په انسان لازم د قدرت ممکنه سره نو کدا په دمن یو پیر لازم شول نو دی باغ بیا ادا کوي به خامخام الګه پوښو به نه معنی کا ادا نه کو او وصیت وکړو صحیح ده کو وصیت ونه کو نو ګرانګار دی